شیخ سمیع الله صاحب ته یو طالب روغلو. هغه طالب د بګرام د جیل نرخلو شوی وو، د انګریزونو په هتکړۍ کې تړلی وو، انګریزونو کرنټینه ورکړی ول، سخت ضرورولای وو. چې کله جیل نرخلو شو، شیخ سمیع الله صاحب دامت برکاتهم په درسګاه کې هغه طالب حاضر شو، په بڑاچه وژړل چې اے شیخ محترم، یو ورځ زه په هتکړۍ کې تړلی وم او د سخت ناامیدۍ په حالات کې گیر وم چې د شپې په ټیم د خپل آقای نامدار فخر کائنات نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره مې په خوب کې ملاقات وشو. هغه طالب شیخ محترم ته فرمایي چې حضرت مو خپل آقا ته خپل تړل سینه مخ کې کړل، زه په زلونې کې تړلی وم، په زنجیرې کې تړلی وم، خپل زلونې او زنجیرونه مې خپل آقا په مخ کې وګړنجول، خپل مظلومیت اظهار مې وکړو. وی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم متو فرمیل چې اے طالب ګلا، زه په دې کې بے واسه یم، ته لږ مخ کې مزال وکا. حضرت شیخ محترم ژوندای دی، لنډه خبر عرض کوم. هغه طالب فرمایي چې زه مخ کې تیر شوم، الله شان تکسا جبرائیل امین سره مې ملاقات وشو. قسم بالله جبرائیل امین ته مې خپل زلونې وګړنجولې، زه د يهود نصراوي په جیل کې وم، زلونې مې وګړنجولې، جبرائیل امین ته مې چیغې وولې چې زه خو په دې حالات کې یم. وی چې جبرائیل امین متو فرمیل چې اے طالب ګولا، ته لږ مخ کې مزال وکا. قسم بالله طالب هغه هستی دو چې د دین هر تقاضا و نه پیرادو. فرمایا هغه طالب چې کله مې مخ کې څه قدمینه وغوستل، الله شان تکسا، الله کرم تکسا، دی الله فضل تکسا. وی چې والله بالله د خپل رب سره مې ملاقات وشو، او وی چې دا زلونې کې تړلی وم، پمځکه وته پریوتم، چیغې مې وولې چې الله مې دا حالاتي جلینا په میګ ډاک دی، په مظلوم حالات کیو چې چرته طالب دی په غم کا کار دی، چې چرته عالم دی په غم کا کار دی، چې چرته دیندار دی په تکلیف کیو، دای میګ حالات دي. و چې قسم په خدای الله پاک ورته فرمیل چې اے طالب مو وس رسیږي، خو طالبونه د لیونای مزال متمزارو کوي. عزت ور طالب د هر ادا چې دای په مدرسې کې کیمیټا کار وای، دای په هر صف کې پیغام کا کار دی. قسم بالله ډېر درنه مجمع استاد خالص علما طلبا دي، او هغه خالدي چې عالمونو سره په نصرت کې دي. چند لمحات خپل رب ته درخواست ورکا، بیړه به پارشي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا وعلى آل سیدنا